بسم الله الرحمن الرحیم. زما د ملاکنډ نیوز ناظرینو، زه دا وخت کې د ډاکټر اماد الدین صاحب سره ناست یم. د سینیر فارماسست دی او ډېر په دې فیلډ کې تکړه دی، ځکه چې هغه پریکټیکل ایکسپیرینس هم د زیات دی. نو دلته کې په دې زموږ په دې علاقه باندې ډېر خلک دا پیرسټامول او اومنیډال او کالپال او پونسټان او وغیره او دا سیلف میډیکیشن ډېر زیات شوی دی. نو په دې حقله باندې د نه تپوس کوو چېرې د ایز ا سینیر فارماسست د ده رایه څه ده چې آیا دا استعمال ښه دی که نه. نو ډاکټر اماد صاحب، تاسو سینیر فارماسست یئ، نو آیا ته څه محسوسوې چې دا خلک سیلف میډیکیشن کوي او هر طرف ته دا خبره سټارټ ته هلکه په سر یې دړلی وایي اومنیډال لواله، کالپول لواله، پیرسټامول لواله، په خپو مې دړلی پیرسټامول لواله، کالپول لواله. نو آیا دا دوايانې استعمالول ښه دي که نه؟ ستا په نظر کې د دې څه حیثیت دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ټولو نه مخکې د ملکنډ ټي وي ډېره شکریا ادا کوم چې زه یې د دې قابل وګڼلم. او دا سیلف میډیکیشن چې دی دا اصل کې یوازې اومنیډال، پیرسټامول یا دا قسم شیزونه نه دي. د سیلف میډیکیشن دې ته هم ویلی کېږي چې کله مونږ یو پرچی یو دوایي چې دا مونږ ته ډاکټر ولیکي هغه مونږ وخورو او هغه بیا مونږ ته سبا بیا انکیس هغه مسله راشي نو مونږ هغه چټۍ بیا راوالو او په هغې باندې دوایي راوالو او بیا هغه کورس وخورو. دا هم یو سیلف میډیکیشن دی. یا فرض کا مونږ حکیم لا یا دغه د پنساري دکان ته لاړ شو، مونږ ورته وایي چې یاره مونږ ته پلانکي معدې مسله ده، د دې وچه دوایي راکړه. پاپړ او واښه او پلانکي او دا هم سیلف میډیکیشن دی. او د دې نه علاوه چې دی نو نور مونږ هم لکه او ټي سي چې کوم ډرګ میلاویږي هغه را اخلو، دا هم یو سیلف میډیکیشن دی. د دې نه علاوه مختلف چې په غیر د ډاکټر د پرسکرپشن نه، په غیر د څه مشورې نه چې دی د یو انسان د هر قسمه مرض دپاره یوه دوایي په خپله مرضۍ راوالي نو دې ته سیلف میډیکیشن ویلی کېږي. نو اوس د دې سیلف میډیکیشن اجازت شته، لکه انکیس یو سړي باندې تبه راشي او د ساده پیرسټامول واخلي نو دا د یو ټایم دوو دپاره دی وخوري او بیا د فردر دی لاړ شي ډاکټر سره لکه خپله مشوره وکړي، ټیسټونه وکړي، هغه استعمال کړي. یا داسې نور د شارټ ټرم دپاره چې دی نو لکه دی سیلف میډیکیشن کولی شي. خو لکه زمونږ خلک چې کوم په کومه طریقه سیلف میډیکیشن کوي نو دا نه دی. هغه که ده ته فلو راشي نو دی لکه د ده په اصل کې وایرل انفیکشن شوی خو دی لاړ شي ځاني انټیبایوټیک راوالي. که د ده ته سره درد مر مسله وي نو دی ځاني ځي د که هر قسمه پین کیلر یې راواغستو، د ده که معده خرابه شي دی په خپله لاړ شي د معدې دوایي راوالي. نو اوس آیا دا دوایانې چې دی استعمالوي د دې د هغې سایډ افیکټ نه یا د هغې د نقصاناتو نه چې دی لا علمه دی نه دی خبر. اوس که فرض کا د لکه یو مریض دی هغه ته دوایي لیکلی شوي چې یاره دا د نیم سر درد ګولۍ ده یا دا یو دغه دی نو دی به بیا ټول عمر لکه هغه فالو کوي، وایي دا دوایي په ما باندې ښه راغله ځي او په مخه لکه بار هغه راخلي. یا او دی بل ته هم لکه دا کوشش کوي چې یاره دا دوایي په دې سر کې ډېره ښه کار کوي نو که ستا په سر درد راځي نو ته هم استعمالوه. نو دا د هر انسان خپل دنده سیستم دی. هر سړي باندې لکه چاته به یو شی چې دی لکه چاته به یو شی الرجي کي، چاته به نه وي، په چا به ښه راځي په چا به بد راځي. نو دا ضروري نه ده چې اوس یو میډیسن موږ استعمال کړو هغه په سر درد کې کار وکړو چې دا د ټول عالم دپاره به لکه دا یو شانتې کار کوي. نو دا داسې هېڅ قسمه دغه نشته. او دا د کریانې دوکان نه او یو دوه ګولې استعمال کړه الله پاک ښه کړي. بهرحال خو د دې نه علاوه د دې نور څه سایډ افیکټس او یا د بدن په نورو پرزو باندې داسې مطلب د مضر اثرات شته؟ او بالکل دا زموږ سره چې دی اوس پین کیلر چې دي د درد دپاره چې موږ کومې ګولۍ استعمالوو هغه که هر څومره هر قسم د درد ګولۍ دي هغه چې یو سړی پین کیلر لکه د درد دوايانې هغه چې هر سړی دا خوري نو د درد ګولۍ چې ده د ده سره دا لازم ده چې یاره د ده معده به هغه به خرابوي، ده ته به د معدې مسله چې دی هغه جوړوي. نو که هغه یو سړی د شارټ ټرم دپاره خوري یا لانګ ټرم دپاره خوري
نو هغه ته به د معدې مسله خامخا راولي. بل چې د ګردې جګر وغیره کولمو وس زیات پیرسټامول چې دی هغه چې څوک استعمالوي نو د هغې په لیور باندې چې دی نو د هغې ډېر زیات اثر دی. اوس ان کیس یو کس ته جاینډس دی یا هیپاټایټس د لیور څه ډیزیز ورته شته او د پیرسټامول اخلي او خوري نو دا د ده لپاره لکه ډېر نقصاندی دي. ښه او دین علاوه ګردې مردو کوم نقصان ورکوي؟ نو ګولۍ خو چې هر یو ګولۍ چې دی هغه خوري نو د هغې اکسکریشن چې دی نو په ګرده باندې دی او ایمیونټي پاور باندې اثر کوي. او بالکل دا چې دی لکه اوس فرض کړه ان کیس انټي بایوټیک دی خوري او دته ضرورت نشته لکه دته وایرل انفیکشن شو دی او د هغې دپاره انټي بایوټیک خوري نو خامخا دا چې دی دغه لکه ایکسټرا دی ګولۍ خوري او هغه ایکسټرا په باډۍ باندې لوډ دی نو د هغې خامخا اچھا دا چې مشهوره ده ډاکټر صاحبو زمونږ په معاشره کې دا مشهوره ده ویره که دا ګولۍ به وخورو او د بدن کې به ځانه څه کار کوي نو آیا دا مطلب دا چې غلط العام دی او ښه خبره ده او که نه ناکاره خبره ده په د ځانه مطلب دا دی چې په دې بدن کې څه کار کوي ښکلی کار د نقصان ورسره هم دی. ګولۍ چې دا هغه که هر یو ګولۍ ده نو هغه چې مونږ کله د یو علاج دپاره خورو نو په هغه ټایم کې مونږ د دې فایدې ته ګورو او نقصان ته یې نه ګورو چې یاره په دغه ټایم کې دې سړي ته د نقصان نه دا فایده ډېره ده خیر دی که دا لږ نقصان ورته میلاو شي خو دی پرې ریکور شي. نوره چې لکه دی که په بیمارۍ کې خوري او که هسې خوري نو دته به د ګولۍ سایډ افیکټس یا نقصان چې دی هغه به ورته میلاویږي. آیا یو عام مریض د ستاسو په نظر کې د پاکستاني ایز پر رولز اجازه شته چې بغیر د فارماسست نه او لکه ستاسو غونډه کې د سینیر فارماسست د مشورې نه علاوه ډاکټر چې دا دوايان لیکي دا لیګل دي؟ نو دلته د چې دی د قانون مطابق چې دی دلته خو په الحال لکه لیګل دی او بل دلته خو موږ بحث په دې نشو کولی چې دلته خو ټیکنیشن هم ډاکټر دی او هر سړی چې دی نو که چا هسې په هسپتال کې یو څو ورځې پریکټس کړلی نو هغه هم ډاکټر دی هغه هم دوايانې لیکي نو دلته خو لکه دغه څه کنسپټ د سره شته نو څه به وایې چې مطلب د قوم ته څه پیغام ورکوو چې دا د مرضونه دا نوي مرضونه چې راوځي دا د غلط دوايانو خوراک د لاسه راځي چې چا باندې چې دی نو بیا انټي بایوټیک کار نه کوي لکه انټي بایوټیک دی ډوز نه پوره کوي او د ځانه چې دی نو دی رااخلي نو دغه کسانو باندې چې دی بیا دا انټي بایوټیک کار نه کوي. اوس ریسنټلی چې دی نو لکه په انټي ملیریل پسې هم دغه روان دی د هغې هغه اثرات هم په ختمېدو دي. انټي ملیریل ډرګ چې دی نو دی هم کار ورو پرېږدي هغه جراثیم چې دی نو هغه خپل ځان کې چینج راولي او دی بیا څه وخت داسې راشي چې دی د شته ډرګ چې دی دا پرې کار نه کوي. ته په کومه کمپنۍ کې او دې نه مخکې دې په کومو کمپنیو کې کار کړلی؟ زه اوس موجوده چې دی د لواري انټرنیشنل فارماسوټیکل سره یم د ګولکده کې ده. لواري انټرنیشنل ګولکده سوات کې؟ ګولکده سوات کې د دې نه مخکې ما په کنویل کې کار کړلی. کنویل سوات؟ کنویل په لیبارټریز چې هغه هم په سوات کې ده. بیا په 2016 کې ما په اسلام آباد کې په ویژن فارماسوټیکل کې ویژن فارماسوټیکل اسلام آباد کوم چې د ګلوبل او ویژن دا دواړه یو کس کمپنیانې دي. ما تقریبا دا 11 کاله ایکسپیرینس دی. نو ناظرین دې سره بازو د خپل ډاکټر عماد صاحب سره او د تجربې نه امید لرم تاسو په ډېره فایده چاته کوي او دا سیلف میډیکیشن او غیر ضروري دوايانې خوراک او هر وخت بل ته پروپوز کول چې ما دا شی خوړلی و ته هم مه خوره نو ډېره غلط طریقه ده او د دې نه هغه نوې بیماریانې کېږي چې بیا د هغې لا نوم نه یې لکه دنیا ته نوې وایرس او نوې بیماریانې نه ځي. نو د دې خبرو سره اجازه غواړم. د الله په امان.